د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوات بیان شروع کیږي. اولنی هغه غزا چې په هغه کې د کافرانو سره مقاتله او د کافرانو سره مخامخ کېدل راغلي دي، هغه د بدر غزا ده. نو نن به ان شاء الله د بدر هغه غزا تفصیلا بیانېږي. د هجرت په 18 میاشت باندې یعنی ربیع الاول کې هجرت شو. دا کال مکمل اوته د بل کال د رمضان په میاشت کې. نو د هجرت د 18 میاشتې په 18 تاریخ باندې یا په 14 تاریخ د بدر غزا جوړه شوې ده. د دې نه وړاندې بلکې د هجرت نه مخکې د مکې معظمې په آخري کال باندې د جهاد فرضیت راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو عبیدہ صاحب یا بعض نور صحابه کرامو په مشرۍ باندې ځینې سریې بعضې ځایونو ته لیږلي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیغام راورسید چې د مکې معظمې خلکو هر کورنۍ او هر خاندان ډېر زیات قیمتونه شام ته لیږلي دي او یو لویه قافله یې د تجارت برابره کړې ده. 10 کسان د دې قافلې سره استازي ولار روانو. ټوله قافله په زرو اوښانو باندې مشتمله وه. غریب نه غریب کور د مکې معظمې هغه و چې په دې کې 1 مثقال سرو زرو قیمت لیږلی و. ورنه داسې خاندانونه ورکي وو چې هغوی په سوونو مثقال سره زر په دې کې د تجارت دپاره لیږلي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 کسان طلحہ ابن عبید اللہ او حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا 2 صحابه کرام په دې باندې مامور او مجبور کړل چې ځای لاړ شي او د کافرانو چې ابو سفیان مشر دی د دې د دغه لښکر د دې د دغه قافلې د تجارت اندازه ولګوي چې دا کومه ساحې تر رسیدلې ده. صحابه کرام د شام مشهور لار چې مکې معظمې ته تللی وه د هغې په خوا شا کې ګزمې کولي که دا قافله په موږ راشي چې رسول الله مبارک ته خبر کو. د نبی علیہ السلام دا اراده وه چې دا قافله په ډېر څه باندې بار ده دا به ترې راستنه کم چې کله د کافر سره د جنگ اعلان وشي نو بیا به یې مال هم ترې اخلي او چې به مخه درغی نو وژنې به په دې به د مسلمانانو تقویه وشي. څه پیغام دی دواړو صحابه کرامو رانوړه. یو 2 نور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیږل. بس ابن عمر او عدی ابن ابی الزغباء رضی اللہ تعالی عنہما دای دواړو ته وی چې تاسو دواړه لاړ شئ د ابو سفیان د قافلې خبر را تراوړی. د بدر سره نږدې یو کوی و. قافلې به چې څومره راتلې نو بدر ته به ضرور ذکر راتلې چې د بدر نه بیا د مکې معظمې پورې په لاره نږدې اوبه نه راتله. دلته به خپل اوښان او ځانونه په اوبو سیراب کړل نو بیا به تلل. دلته یې واړول. ابو سفیان بدر سره نږدې د یو غره په اړخ کې قافله هلته واړوله. جدی نومې یو کس و هغه ته یې ویې لاړ شه د بدر کوهي ته
معلومات راوړه چې دلته د نبی علی السلام څخه استازي خو بنئ راغلی، هغه ته الته ګنګوسې رسیدلو چې دا قافله به مروغه نه تیریږي. جدي چې راغی د بس او د عدی بن ابي الزغبار رضی الله عنهما سره ملاقات شو، خو خبرې وسونه کړې. دلته یو دوه زنانه وي، دا غي نه دي صحابه کرامو تاسو که چې تاسو ته معلومات شته د دلته قافله راغلی یا نه؟ ادو جنا کو ورته وی چې راغلی نه ده، خو لندو شپو کې به قافله ورسیږي. جدید دې تلاش نه ګمانو که چې دا دوه کسان ولی پښتنه کوي دې کې څه چل دی. دوړه صحابه کرام ستانه شو نبی علی السلام په اړه باندې. جدی په جلتې سره لاړ ابو سفیان ته وی نور نیم خبر، خو دوه کسان رااله د زنانو نه تلاش کولو دې کې څه خبره شته. ابو سفیان ډېر خيارو، قافله دغه په اړه کې الته چوکړه راغی، وې دې دواړو کسانو خپل اوخان کمزې کې سملولیو، وې دغه ځای کې الته او پچ پرتا و دوخ اپچ راواخسته چې ماته کړه پای کې دنه د کجوري زړیو ازړې چې وکړو والله العظیم دا د یثرب کجوره ده. دا خلک د یثرب د مدینه منورې د دې نه معلومات. قافله استنکړه د بحر پاړخ باندې او د دې لارې نه چپ چپ ډېر په لري لار باندې راتا وکړه، پدې رانغی. لیکن یو کس د دمدمه په نوم باندې هغه په اوخ باندې سور کچ جلتې سره مکې معظمه ته لاړ شه، او چې کله ورسېدی نو خپل ګریوان او جامې وشلوه او د جبل ابي قبیس په سر ودرېږه او د واویلا چغې ووهه چې نر ښځې د مکې معظمې راغونډ شو. بیا ورته ووایه چې ستاسو ټول مال محمد رسول الله لوټ که زر راوځئ. استازی هلته ولېږه، په دې یېرېده چې د شا د اړخ راپسې څوک رانشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان ش. د یک شنبه ورځ ده، د رمضان د روژې د میاشتې 12مه ورځ ده. د سحر مونځ چې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ ما سره د دوه شیانو وعده شوې ده، یا بدای چې عیر به وي یا به نفیر وي، یعنی یا به جنگ سره مخامخ کېږم یا به قافله د تجارت روغ راولم. تاسو کې که څوک ما سره ځئ نو تیار شئ. 14 د پاسه 300 صحابه کرام راووتل، په غاړو کې تورې اچولې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راله، وی یا رسول الله موږ تاسو سره ځو. الته د نبی علیہ السلام ترور د عباس صاحب خور د بیبي عاتکه د شپې خوب ولیده مکه معظمه کې چې د جبل ابي قبیس په سر باندې یو سړی په اوښ باندې سور دی، یا د بطحان راښکاره شو، آواز یې وکړ وویلا اے د مکې خلکو راغونډ شئ، په 3 شپو کې خپل مړي راغونډ کئ. بیا حرم شریف ته دننه شوه او بیا د غره ته وخته جبل ابي قبیس ته یو کاڼي تیله ته ورکړه. خوب ګوري دا کاڼی زره زره شه او د مکې معظمې هرې کورنۍ ته د دې کاڼي زرې ورسېدې. سهار ورور ته وایي عباس صاحب ته چې بېګا مې داسې عجیب خوب لیدلی دی، خو چا ته وایه ما. ولید د عباس صاحب مخکینی انډیوالو هغه یې ویل که وایي داسې خوب زمونږ خور لیدلی دی، خو دا حل چاته مه وایه. هغه لاړو، ابو جهل لعین د لویو کافرانو سره په مشوره ناست دی. ولید ورته وایي د عباس صاحب خور بی بی عاتکې داسې خوب لیدلی دی. ابو جهل لعین غصه شو، راغی حضرت عباس صاحب ته دروازه وټکوله، هغه یې بهر ته راویستو او په سختو الفاظو یې ورته ووي اما رضیتم ان تنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساؤکم. دومره کافي نه ده چې نارینه هم د پیغمبرۍ دعوې وکړي، اوس تاسو خاندان کې ښځې هم د پیغمبرۍ دعوې کوي. سخت سخت خبرې عباس صاحب ته وکړي. 3 شپې به زه انتظار کوم، که 3 شپو کې څه خبره مې وانه اورېده بیا به زه داسې لیکم، یو خط به لیکم
او تاسو په دروازه به ځوړندوم چې په ټولو عربو کې د رسول الله د خاندان نه دروغجن خاندان نشته دی. لا عباس صاحب خفه دی. بیبي عاتکه ورته وی تا ته ماوی چې ګوره دا خوب دی چاته موایا. دا خاندان جنکۍ راغونډې شوې. حضرت عباس ته پیغور ورکا ویستا وراره محمد رسول الله نارینهو کې بستا تربور خبرې کولې، اوس تا په زنانو کې خبرې کوي، تا ته په دې غیرت نه درځي؟ عباس صاحب وی دا خبرې م ډېر زور راکړ، ډېر غوسه وم. ما وی چې درېیمه ورځ راشي او که دا خوب رښتیا شو خاصې به م دی ذلیل وي، او که رښتیا نه شو دی به راځي ما ته به څه خبر کوي، بیا به زه د دې خبرو انتقام ته اخلم. یو شپه تېره شوه، ابوجهل راغی، دروازه یې وټکوله، وی 2 شپې درته پاتې دي. دویمه شوه روز تېر شه، درېیم شوه روز تېر شه او ماښام ته لږ ټیم پاتې دی. ابوجهل لعین وی زه د کوره را روان شوم، جنګي خول مې په سر که، ځان سره مې پټه سلا راواخېسته. ما وی اوس به ابوجهل خوله خلاصوي او زه به په ابوجهل ګزار کوم. زه هسې م غوسه وم، زنانو پیغور را کړی وی چې د حرم شریف په اړخ رالمه، ګورم چې د جبل ابي قبیس د اړخ ابوجهل منډې راوی او ورخطا دی. وی ما ورته وی ودرېږه څه قیصه ده، خدای دې وشرموه. وی راته وی ته خبر نه یې، دومدمه را رسېدلی دی او زمونږ ټول مال قافله چې کوم هغه محمد رسول الله چور کړی دی. پیغام راغی، دومدمه را ورسېده چې خلک راوتي دي او که خپل مال بچ کول غواړئ نو مخې ته راوځئ. اعلان یې وکړه یا به را سره جنګ ته ځئ او که څوک جنګ ته نه ځي نو هغوی به د یوم د جنګ کوونکي قیمت ورکوي. 900 کسان کافران برابر شو. عتبه او شیبه راغله، دا دواړه اگر که کافرانو خو لیکن ډېر متشدد نه و. ابوجهل ته وایي منږ ته داسې پیغام راغلی چې ابو سفیان قافله چپه لېږلې ده او چې هر کله قافله ستنه شوې ده نو مه ځه جنګ ته. عقبه بن ابي معيط یو چادري و برقه پیدا کړه او دی ابوجهل لعین د رنجو کڅوړه پیدا کړه. عتبه ته یې راوړه. عقبه بن ابي معيط ورته وایي ها دا چادري واغونده ته خو ښځی. ابوجهل ورته دا کڅوړه ورکړه، وی سترګې دې تورې که تاسې م ښځی دلته خپلې سترګې توروه. عتبه په دې کې غوسه شو، ورته وایي د بدر میدان کې به زما او ستا پته لګېږي. په غوسه را روان شو. شیبه ورور یې وایم را روان که، ولید یې وراره و هغه یم را روان که او را یې وسته یا یې زوی و. عتبه ورته وایي په لاره کې د سراقه په کلي موږ تېرېږو، د هغه سره زمونږه دشمني تېره شوې ده، د هغې به څه چل کېږي؟ ابلیس لعین د هغې کلي د مشر په شکل چې سراقه و ښه غټه ږیره یې پرېښې ده، د هغې د مشر په شکل راغی. وی ولې لانجه کېږئ؟ وی ستاسو نه یریږو، اوس که بدر ته ځو لاره مو په تاسې ده، تاسو نه یره لرو چې د زاړه مړي انتقام رانه وانخلئ. وی راځئ زه ستاسو د هغې قوم مشر یم، زما په کلي کې به تاسو ته څوک غږ هم نه کوي. د لاس نه یې ابوجهل لعین ونیو، ځان سره یې روان که. دا لعین تر هغه ځای روانو، ښه د بدر میدان ته ورسول او چې کله جبریل علیه السلام سره د فرشتو راکوز شو نو ده خو ولیده که نه، ده چې دا حال ولیده و انی ارا ما لا ترونه. قرآن لسمه سفاره کې د دې وضاحت کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. هغه وخت یاد کوي چې ښایسته که مشرکانو ته شیطان عملونه د دی، شیطان ورته وی ډېر ښه کار کې لګیا یې راوځئ. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. او شیطان وعده ورسه وکړه چې په تاسو باندې نن ورځ د خلکو نه څوک هم غالب کېدی نشي. وإني جار لكم. یقینا زه ستاسو امدادي او ملګری یم، راځئ. فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه. هر کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل، ابو سفیان ډلې او د ابوجهل ډلې او د نبي علیه السلام ډلې خپلو کې یو بل ملاقات شو. نكص على عقبيه. په پوندو شیطان رستو شو تښتېده او مخې راوهړو.
انی بریء منکم انی اری ما لا ترون. اے مشرکانو د تاسو نه بیزار یم، ما ته یو څه په نظر راځي چې تاسو یې ګورئ نه. فرشتي ولیدي، تاسو ته فرشتي نه ښکاري؟ فرشتي نازلې شوي دي. ایسے سراقه چې د کافر په شکل ورته راغلی، ابلیس ته لاړه او دې دومره لرې وتښتېده حتی که چې ساحل د بحر ته ورسېده. او چې بحر ته ورسېده رستو یو کس ایمان راوړی دی، وی زه د بحر په غاړه ولاړم چې سراقه راغی. دا لاسونه یې داسې اوږده کړه او چغې ووالې چې خدایه تا چې څه وعده کړې وه همغه دې وکړه. داسې چغې د خولې نه ختې. وی لږ رستو مې چې وکتل بیا نه ښکارېده. وی ما وی دا خو سراقه نه دی، دا خو څوک پیری دی. رستو مې د رسول الله مبارک نه واورېدل چې دا ابلیس لعین د سراقه په شکل دلته راغلی و. وتښتېده. انی اخاف الله، وایي زه د خدای نه یریږم. دی یې میدان ته راورسول. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې اړخه را روان دی. دواړو استازو ورته خبره داسې وکړه چې داسې یو کس راغی او غالب ګمان زمونږ دا و چې دا د ابو سفیان د ډلې د لښکر څوک و. نبی علیه السلام ته دا پیغام ورسېده چې قافله ستنه شوې ده، خو یو ځل به بدر ته حاضري کوو. صحابه کرام ورسره دي روان دي. یو مقام ته ورسېدل، پاغې کې یو باندې چې دی اوښه د مخې لاس نه نیولې ده، پړې لاس کې نیولې ده، اوښه را روانه ده. دی ورته وایي قافله چرته ده؟ وی د چا قافله؟ وی د ابو سفیان. وی تاسو څوک یئ؟ وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو. وی محمد رسول الله تاسو کې شته دی؟ وی یاو. وی ما ته یې وښی. نبی علیه السلام ته راغی، وی ته د الله پیغمبر یې؟ وی یاو. اوښې ته یې ګوته ونیوی، زما د اوښه د دې په خېټه کې څه شی دي؟ رسول الله مبارک پې پوه شو خو غلی حیا ورله. د نبی علیہ السلام یو غلام و سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نامه وه، هغه ورته وایي ته په محمد رسول الله دا اعتراض دا اعتراض جواب خو زم در کولی شم. نکحتها فهی حبلا منکا، دې اوښې سره تا بدکاري کړې ده، د دې په خېټه کې ستا مرداري پرته ده. دی وی صحابه کرام پسې نه پوهېږي، انبیا پسې نه پوهېږي. رسول الله مبارک ته حیا ورله غږ یې ونه کړ. خود رسول الله یو غلام جواب ورکوي، وی تا اوسه بدکاري کړې د هغې نه څه پراته دي. نبی علیه السلام په دې خفه شو. صحابي مبارک ته وایي افحشت الرجل، ډېر بد کنزل دې ورته وکړه. د صحابي مبارک نه یې مخ واړوئ نه، ما چې ورته جواب نه ورکوو تا ولې ورکوو؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک را روان دی. میدان ته چې ورسېدل تپوس یې وکړه کافران کم ځای دي. پیغام ورته راغی چې د غونډۍ په هغې اړخ کې دي. خو رسول الله مبارک په داسې یو میدان واړول چې هغه اوچه کلکه مټي نه خټه وه. صحابي مبارک راغی، یا رسول الله دا تاسو ته د خدای نه وحی ده او که تاسو د جنگ د چل د وجې نه دا ځای مختار کړی دی؟ وی نه دا خدیعه ده، چل دی. وی یا رسول الله دا د جنگ ځای نه دی، که باران در باندې وشه اسونه به دې خویږي، ادارو کسان به مزل نشي کولی، دا ښه ځای نه دی. لږ د دې نه کوز شه لندې خوړګي ته، لندې اوار ځای ته لاړ شه او داسې اړخ کې شه چې اوبو ته هم نږدې او دا شګلن ځای په دې چې کله باران وشي نو هغه به ښه جنګ ته جوړ شي. کافران به راشي په مټین ځای باندې به شي، د هغې به اسونه هم خویږي او پیاده کسان به هم خویږي. رسول الله مبارک خاموش شو. جبریل علیہ السلام راغی، وی یا رسول الله دې صحابي چې کومه رایه درکړه خدای تعالی وایي دا رایه ښه ده، په دې عمل وکړه. ورکوز شو هغه ځای ته. رب ذوالجلال باران راوسته او هغلته یې شګې راغونډې کړې، ښایسته ښایسته ډنډوکي ځان ته جوړ کړه. د بدر د کوهي اوبه خو دومره زیاتې نه وې چې دومره سوونو خلکو ته دې ورس. لږ وخت چې د هغې نه اوبه وڅکل شي اوچې شوې او دا ډنډوکي د صحابه کرامو سره ډنډونه ډک پاتې شو، کافران بیا اوبو پاتې شو، هغې سره بیا اوبه نه وي. په اوار میدان کې اوبه نه ټینګېدې.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کافرانو لښکر ولید، صحابه کرامو سره مخکې نه د مدینې منورې دا فیصله کړې وه چې تاسو باندې چا حمله کوله او په ما یې کوله زمانه به دفاع کوئ. اوس خو رسول الله مبارک بهر ته ایستلی دي. نو نبی علیہ السلام تقریر شروع کړ. په تقریر کې صحابه کرامو ته دا خبرې وکړې، د جهاد تلقین ورکا. ابو بکر صدیق سے پاسه دا یا رسول الله منګ ستا په هر حالت کې اطاعت کو او چې تاسو وړاندې کېږئ موږ به وړاندې کېږو. رسول الله مبارک هغه ته سم ونه وی، الله دې خیر درکړي. کېنه د نبی علیہ السلام دا مقصدو چې ته خو مهاجر یې، ته خو باسم زما سره ملاتړ کې زمونږ د کلي، زما مقصد د مدینې منورې په خلکو کې دی. بیا یې اعلان وکړه د جنگ تلقین ورکا. عمر فاروق سے پاسه دی یا رسول الله موږ هر وخت کې ستانه مخکې رستو قربانۍ ته تیار یو. وی الله دې خیر درکړي. کېنه په درېیم آواز سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ آواز ورکا. رسول الله مبارک بیا هغه تم وی کېنه. په څلورم ځل باندې حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ هغه راپورته شو. دا د انصاریانو یو نوجوان هلک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د موسی علیہ السلام امتیان نو چې هغه کله ورته وی چې ما سره لاړ شئ زما جنگ دی، قومیانو ورته وی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته رب دې لاړ شئ او جنګېږئ، موږ به دلته ناست یو. نه موږ ستا امتیان یو، موږ به نقاتل امامک وخلفک ویمینک وشمالک، ستا مخې ته ستا شاته ستا ښی اړخ او ستا چپ اړخ به موږ جنګېږو، موږ ستا امتیان یو. صحابه کرام وایي رسول الله مبارک دومره خوشحال شو چې موږ یې مخ ته وکتل داسې سور وپړقېده د خوشحالۍ نه. د انصارو صحابه کرام وایي زمونږ هر یو په زړه کې دا تمنا راله چې کاش دا جواب رسول الله ته ما ورکړی وی چې نن محمد رسول الله زمانه ډېر خوشحال شوی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه د منځو شو. د شپې نه صفونه تیار کړو. سهار کې چې کافران یو دم راښکاره کېږي چې زمونږ صفونه برابر یي. 313 صحابه کرام دي، 900 کافران دي. هغې بدبختو سره ټول زغره 200 زغرې ورسره دي او مسلمانان چې کوم دي څوک 7 یادوي، څوک 11، څوک 2 یادوي. دا زغرې دي. د هغې سره 100 اسونه یو روایت کې راځي، بلکې 200 او صحابه کرامو سره 2 اسونه دي او د کافرانو سره 900 اوښان دي. او صحابه کرام چې دي د دې سره بعض روایاتو کې خو 2 راځي او په بعضو کې 80 اوښان راځي چې دې سره 80 اوښان دي. خو په هر لحاظ سره صحابه کرام تورونه کمزوري دي، د سلانه کمزوري دي، یو ناڅاپي د کافرانو سره مخامخ شوي دي. صفونه برابر کړو. 3 جنډې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړې کړې. د دې نه مخکې لا جنډې نه وې تړل شوې د جهادونو. اوله جنډه د مهاجرین بیل کړو، یو صف ورنه جوړ کړ چې ما سره د مکې معظمې کم مهاجر راغلي دي. د هغې جنډه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ تلاس کې ورکړه. وی هغه جنډه به تا سره وي. دویمه جنډه د مدینې منورې خلک 2 قومو، اوسیان او خزرجیان. د خزرج د قوم جنډۍ حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ تلاس کې ورکړه. د اوسیانو جنډۍ حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تلاس کې ورکړه. 3 صفونه برابر کړه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله صفونه برابرول، په دې صفونو کې 3 کسانو چې دا مبارکان لږ کاږه ولاړو. 3 واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو غشو او څوک وایي چې امسا وه، په دې امسا باندې داسې ووهل. دا 2 صحابه کرام خاموش شو، غلی شو، هېڅ یې ونه وی. دا یو ورته په هغه میدان کې وایي یا رسول الله اوجعتني، زه خو ډېر خو کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صفونه برابرئ یا ورته ودرېده اوس به مانه انتقام اخلي.
ورته وی یا رسول الله ستا په وجود خو قمیص دی، زه خو بربن یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن راوچته کړه، دی خوا تا خوا کافران ولاړ دي، دی ته مسلمانان صفونه تیاری، دی صحابي مبارک نامه چې وا دا صحابي مبارک چې اسود نامه وا، سواد ابن زید نامه وا، در امنډ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته مهر نبوت چې د دواړو اوږو په منځ کې لګېدلو، هغې شونډې کېښودې او ښکلې کړه. رسول الله مبارک ورته وایي دا کار دې ولې وکړه؟ وی یا رسول الله تاسو ته پته ده چې زه په څه حال کې یم، اوس لږ مخکې مرګ را روان دی. ما وی چې زما دا وجود یو ځل ستا د وجود سره ولګېږي، که الله ستا د وجود په برکت ما ته مغفرت نصیبه کړي. او دا دوه صحابه کرام چې حضرت زید او حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنهما دې دواړو مبارکانو دا خبره زړه کې وساتله. کله چې رسول الله مبارک وفات کیږي او د هغې نه مخکې جماعت ته راووته، اعلان یې وکړه چې چا په ما باندې څه حق ما نه انتقام واخلی. هغه ځای کې حضرت عکاشه رضی الله عنه راغی، وی یا رسول الله د بدر میدان کې زه په امسا وهلی اوس به زه انتقام اخلم. نو عکاشه صاحب او څوک وایي زید صاحب په هغه ځای کې خپل انتقام څه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مهر نبوت ښکل او نبی علیہ السلام د عکاشه په شان کې وفرمایل څوک چې د جنتی تندي ته ګوري هغه د نن د حضرت عکاشه تندي ته وګوري. یو اسی مقداد ابن عمرو الحمدانی ته ورکړه، او دویم اسی مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورکړه. رسول الله مبارک یې وړخته شو، یو سفر ورته داسې جوړ شو، په دې سفر کې دننه په مانځه باندې ودرېده. د سفر په دروازه کې یو اړخ ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیردار شو او په بل اړخ باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیردار شو. رسول الله مبارک 2 رکعات منځ وکړه، پس د هغې نه لاسونه اوږده کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دومره لاسونه وغځول چې د نبی علیه السلام د تخرګونو سپینوالی ما ولیده. دعا کوي الہ العالمین، مکہ معظمہ کے 13 کال دعوت میں وچلو او مدینہ منورہ کے 100 کال دعوت میں وچلو، 13 د پاسه 300 کسان میں برابر کړی دي. الہ کنن زما د دې وړې ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې الہ العالمین د قیامت د ورځې پورې به بیا ستا نامم څوک په خوله باندې وانخلي. عجیب الفاظ وای. صدیق اکبر صاحب رامنډه کړه، نبی علیہ السلام یې د شاته لمن نه ونیو، وی یا رسول الله بس کوي، تاسو داسې الفاظ استعمال که ضرور امداد راځي. رسول الله مبارک لاسونه نور موږده کړه، وی الہ 13 کاله مې مکه معظمه کې دعوت وچلو، 100 کال مې مدینه منوره کې دعوت وچلو، 313 کسان میں برابر کړی دي. الہ که زما د وړې ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې نو د قیامت د ورځې پورې به څوک نوم هم په خوله وانخلي. خو چې دریم کرته نبی علیہ السلام لاسونه اوږده کړه او دعا یې وکړه، مخامخ غونډۍ باندې ګردونه ښکاره شو. رسول الله مبارک صدیق اکبر صاحب ته وایي ابشر زیر قبول کا، مخامخ غونډۍ ته وګوره، غونډۍ د تخکاری ویاو وی پدې کې سړي وی ګردونه دي، وی دا د جبرئیل علیہ السلام د زرو فرشتو سر را نازل شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زه په دغه حال کې چې جبرئیل علیہ السلام راته د بدر د کوی په غاړه باندې او ما بوکره او چتوله چې یو شدید باد راغی، دویم باد راغی، دریم باد راغی. رسول الله مبارک تعالی داسې بادونه دي
وی ما توی پاول بات کی جبریل علیہ السلام زرو فرشتگانو سره راورسید او په دویم بات کې میکائیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید او په دریم بات کې اسرافیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید د شپې نه عتبہ ابو جهل ته پیغام ولېږه چې تا ما ته مکه معظمه کې پیغور را کړی چې ته ښځی سبا به زما او ستا غیرت معلومیږي میدان ته بوزو دا ټولو نه اول عتبه راغی ورور شیبه ورسره دی او راره یا زوی ولید ورسره دی ودرېد البراز البراز یا محمد ابن عبدالله اے د عبدالله بچیا یا محمد رسول الله پهلوانۍ ته راغلم ما ته څوک مقابلې ته راوباسه د مدینې منورې غیرتمند صحابه کرام دا ټولو نه اول مقابلې ته وځي حضرت معاذ رضی الله عنه معاوض رضی الله عنه عبدالله ابن رواحه درې واړه راووتل تورې غاړو ته اچولې دي یا رسول الله اجازت وکړئ د دې درې واړو کسانو مقابلې ته موږ وځو موږ د یوې کورنۍ یو رسول الله مبارک چې ورته وکتل وی تاسو لږ غلي شئ عتبه آواز وکړ تاسو څوک یئ وی موږ د مدینې منورې انصار یو وی تاسو زموږ سیل نه یئ موږ ته به د محمد رسول الله د خاندان خلک روزي نبی علیہ السلام پاسیدا قم یا حمزہ قم یا علی قم یا عبید ابن الحارث خپل ترا حضرت حمزہ ته आवाज وکا اے حمزہ رضی اللہ عنہ پاسے گا ترزوی حضرت علی سے ته आवाज وکا پاسے گا او عبید ابن الحارث ته आवाज وکا چې پاسے گا درې واړه د خپل خاندان کسان راووتل پسر باندې جنگي خولونه و عتبه ونه پیژندا وې د اثر نم ټوپیګانې لږ لرې کوي چې موږ مو پیژنو چې تاسو څوک یئ حضرت حمزه ورته وایي انا حمزه ابن عبد المطلب زه عبد المطلب زوی حمزه یم د محمد رسول الله تره یم حضرت علی صاحب ورته وایي زه د ابو طالب صاحب زوی یم حضرت علی یم عبیده بن الحارث ورته وایي زه عبیده یم ویاو ډېر ښکلی سیل اوس راووته همغه وه چې عتبه او حمزه سره په مقابله شو شیبه او عبیده ابن الحارث په مقابله شو ولید نوجوان او حضرت علی صاحب هم تازه ځوان او دا دواړه په مقابله شو د لږ ساعت جنگ نه وروستو حضرت حمزه په عتبه باندې کامیاب شه مردار یې که حضرت علی صاحب په ولید باندې کامیاب شه مردار یې که او شیبه چې په عبیده باندې راغی حضرت عبیده یې پرې پونډۍ باندې ووهه پونډۍ یې زخمي شوه حضرت حمزه صاحب او حضرت علی صاحب را فارغ شو دواړه رااله او شیبه یې په شریکه مردار که درې واړه کسان مردار شو د دې نه وروسته شدید جنگ شروع کېږي جنکۍ ورکې تمبل وهي خپلو مړونو ته پیغورونه ورکوي جنگ شروع دی لیکن فرشتگان په امداد کې راغلي دي ډېر کسان چې د صحابه کرامو سره مخامخ کېږي نو خپل سټې په توره ووال شاخوا پرېوځي حتی کې یو کس وروستو بندیانو کې راوستی شوی دی نبی علیہ السلام آواز وکړه چې دا چا بندي کړی دی دی چا تړلی دی ټول صحابه کرام غلي دي دی راوسته وایي ته چا وتړلی وی یو سړی راغی زه یې وتړلم ما پېژندو نه نبی علیہ السلام دا یو فرشته راغلی د فرشتې تړلی دی عکاشة رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لاس کی توره ماته شوه وی یا رسول الله توره را سره نشته دی نبی علیہ السلام یو د کجوري ډکې ورکې وی دا واخله ستا لاس کې به د تورې کار کوي هغه وی ما چې لاس کې ونیوه د شام او د یمن د تورو په شان سټونه به یې قلمول دا د رسول الله مبارک معجزه وه
جنگ شروع شو. خو صحابه کرام دومره په غیرت راغلیو چې 313 کسانو د فرشتو په امداد باندې په 900 کسانو کې 80 کسان مردار کړه. 80 یا ابن امام واقدی وی 50 کسان بندیان ته راوسته وې تړل او نور کسان په شکست او په تخت باندې لاړ. عبدالرحمن ابن عوف فرمائی ویزا ولاړم ما ته یو دوه ماشومان رااله څوک معاذ او معاوض ابن عفرا یادای او بعض تاریخونه وایي چې نه معاذ او معاوض په دې وخت کې د غټ عمر خاوندان دي. دا دوه نور ماشومانو راته وایي عبدالرحمن ابو جهل کم یو دی وی ما ورته وی چې په ابو جهل څه کې وی موږ ته مور ویلی دي چې ابو جهل یو سړی دی او مکه معظمه کې محمد رسول الله ته ډېر کنزل کړي دي. زه لاړ شئ یا ځانونه قربان کوي یا ابو جهل مردار کوي. موږ راغلي یو موږ ابو جهل نه پرېږدو. هغه ورته وایي ماشومان یې ځئ هغه سره پیرداران دي وی موږ تر هغې نه ځو تر څو چې خپله یا شهیدان نه یا مو ابو جهل مردار کړی نه وی ما ورته په اشاره وښوده چې پاس سور دی دقه ابو جهل دی. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زه بل اړخ ته لاړم چې مخ مې راواړو چې کتل مې واړه ماشومان د بازانو په شکل حمله یوړه او ابو جهل لعین باندې ګزارونه وکړ چې ما کتل ابو جهل لاندې لاس نه راګزار شي. اکرمه ابن ابي جهل راغی په دې یو ماشوم یې ګزار وکړه د ماشوم مټو لګې د هډوکې مات شه پوټکې پاتې شه د قدم د لندې کې خود رایخ کلاس لري وغورځاو او په چپ لاس باندې بیا د هغې مقابله یې شروع کړه. خو بالاخره کافرانو تښتېدل او یا کسان پکې مردار شل 15 یا 80 بندیانو نیول شو. امیه ابن خلف د هغه لعینو چې کم بلال حبشی رضی اللہ عنہ به مکه معظمه کې پشګو سملاو دا امیه ابن خلف چا باندې راوسته وی ما رسول الله مبارک ته بوزئ که مې وژني کرانه فدیه اخلي ورکومی. جنگ ختم شوی دی. بلال حبشی صاحب لګیا دی صحابه کرامو ته وړاغېږي خدمت کوي چې سر را پورته که ګوري امیه ابن خلف روان دی یو دم لاسونه یې په وړو ککړ دي وړه یې په ځای باندې پرېښود او رامنډه یې کړه. پیدا امیه ابن خلف عدو الله د خدای دشمن لا نجوت ان نجا که امیه ابن خلف در نخلاص شو ګوره بلال کامیابیږي نه مه یې پرېږدئ. څوک عاصم صاحب یادئ څوک بل صحابي راځي ورسېده او سیم لو بلال حبشي ورته په دې سینه باندې کېناسته او بل صحابي راغی په دې خېټه کې ورته توره وردن نه کړه او د ملا هغه تیرې چغا وکړه اواز یې وکړه مردار یې کړه. او څوک وایي چې ژوندی رسول الله مبارک ته راوسته رستو نبی علیه السلام چې بلال صاحب ته وکتل بلال صاحب د غصې نه پرشیږي وی یا رسول الله امیه ما ته راکئ دی زه نه پرېږدم. مکه معظمه کې د په ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. نبی علیه السلام عاصم صاحب ته وایي امیه مه پرېږده سټ ته پرېږه. عاصم ابن کلیب رضی الله عنه راغی داسې امیه ودرو او سټ یې تې ووهه لرې یې تېنه وغورځو. خو صحابه کرام ډېر په غیرت راغلي. حضرت سعد صاحب فرمایي وی زما پلارو زه را روانو جنګ ته وی پلار مې وی چې زه به ځم ما ورته وی زه به ځم وی حتی که موږ دواړو خپلو کې پچه واچوله پچه زما وخته هغه سعد صاحب مبارک د جنگ میدان کې شهید شو. حارثه ابن سراقه یو بل صحابي دی پلار وفات شوی دی د یو کونډې بچی دی یتیم دی چې رسول الله مبارک مدینه منوره کې اعلان وکړ چې زه بدر ته ځم ما سره څوک ځي. دی راغی مور ته وایي مور ما ته اجازت وکړه زه محمد رسول الله سره جهاد ته ځم. مور یې په ژړا شوه ما ته ته ډېر ګران یې
اوس ته ما پرې دیو مان روانېږي. هغه ورته پخپو کې سم لاسته زارې ورته شروع کړې. ډېر زیات عذر ورته وکړه چې خیر نن مې پرېږده. مور ور باندې رحم راغی. وی بچیه لاړ شه خو که ژوندی پاتې وي زر به ما ته راځې، ستا فراق زه نشم برداشت کولی. اتفاقي د بدر نه اوبه راوباسي. صحابه کرامو غشي ویشتل په خطایي کې د صحابي نه ولګېده، مبارک شهید شو. څوارلس صحابه کرام په بدر کې شهیدان شوي دي، یو پکې دی شهید شو. کله چې صحابه کرام مدینې منورې ته را روان دي، یو کس چې راځي مورې کونډه ده، د بچي په غم کې بهر ته راوتلې ده، مدینې منورې نه د قبا پورې منډې راوالي دي، هلته ولاړه ده. او چې یو مجاهد راشي ورته وایي زما زوی حارثه ابن سراقه څه شو؟ وی موږ نه دی لیدلی. بل نه تپوس کوي، حتی کې پشمار 200 صحابه کرامو نه تپوس وکړه. 200 صحابي ورته وایي قد قتل امر شوی دی، وی شهید دی. وی نه شهادت غټه خبر ده، هغه د یو بل مسلمان نه لګېدلی دی. یو دم یې په ژړا لاس پورې وین رسول الله این رسول الله، محمد رسول الله چرته دی؟ هغه ورته وی دا دی رستو را روان دی. زنانه منډې کړې محمد رسول الله ته ورله. ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زر زر راته ووایه که زوی مې شهیدي خو نه ژاړم، او که زوی مې شهید نه وي نو زه به خدای ته وښایم چې په ځان څه نخرې کوم. مقصد یې دا و زه به ګریوان شلوم، زه به ژاړم. رسول الله مبارک غلی دی. ورته وی زنانه ستا څه مطلب دی؟ وی دا راته ووایه زوی مې شهید دی که نه؟ که زوی مې شهید یې ووایه، او که شهید نه یي نو خدای ته به زه وښایم چې په ځان څه کومه. په درېیم کرت باندې چې دا خبره وکړه، رسول الله مبارک ورته وی اے ساده زنانه ستا دا ګمان دی چې یو جنت دی؟ یو جنت نه دی، انها لجنان، جنتونه ډیر دي. وان ابنك لفي جنة الفردوس الاعلى، ستا زوی چې دی دا په جنت فردوس اوچت کې دی، او هغه جنت الفردوس چې د هغې په چت باندې د خدای عرش دی. صحابي مبارک راوي وی وی د دې زنانه غیرت ته حیرانم. وی یا دا اوښ کې په دې مخ را روانې وي، خو چې رسول الله مبارک ورته وی چې زوی دې جنت کې دی، وی حق اوښ کې چې په دغه ځای وچې شوې دا اوښ کې راونه څڅېدې. وی یا رسول الله بس نور نه ژاړم چې زوی مې په جنت کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام زنانه بیا هم په زوی خفه وه. یوه یې خور وه د دې صحابي، د دې لور وه، هغه ډېر زیات ژړل. نبی علیه السلام ورته وی لږې اوبه راوړئ، او داسې وکړه. بیا یې په خوله کې اوبه واچولې، غرغړه یې وکړه، لاس یې په اوبو کې ووهه. بیا یې زنانه ته وی دلته راشه، اوبه یې زنانه ته په دې لور ته خوله کې واچولې، او بیا ورته په سر باندې واچولې. هغه زنانه فرمایي وی یا مې د زوی غم په زړه کې و، یا د محمد رسول الله اوبه چې را باندې توی شوې، زه داسې نه وم خبر چې زما هم کوم زوی چېرته و شهید شوی دی. ډېره زیاته خوشحالي په ما باندې راغله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک واپس را روان شه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دې وخت کې نوی ظلمی شوی، په لار کې را روان دی. یا رسول الله زه خو وروستو خبر شوم، ما ته مو څه غذا ساتلې؟ وی د بدر میدان ته لاړ شه، که چا کې لږه سایې مردارې کا، ته به غازي شي به مردار شي. وی چې لاړم یو کم او یا ټول مردار دی. ابو جهل کې لږه لږه سا خوځېږي. وی چې ورلم د خولې نه دا آواز را وباسي، په دې خفه یم چې د دیکان بچو وژلم، په دې خفه یم چې د دیکان بچو وژلم، کش کې یو سیل وژلی وی. دا بېدینه په دې وخت کې هم دا غیرت خبرې کوي. وی ما ته سټ پرې کو، خو د خولو نه یې د خولې نه د سپي په شان غپار آله. وی ته ویرېدم، وی بیا ورلم غوږ او پوزې مې ته پرې کړې، په ټوټه کې مې واچولې. نبي علیه الصلاة والسلام ته مې راوړې چې دا د ابوجهل غوږونه پوزې دي. حضرت جبریل علیه السلام راغی، وی یا رسول الله مکه معظمه کې دی عبدالله ابن مسعود صاحب د سورۃ الرحمن پاڼه په بیت الله وې ځانده کړې وه، ابو جهل په سپېړه والی او تاسو خفګان کوو د ژړل. ما هغه وخت کې خندلي وو، زما خندا په دې حال باندې وه چې دا عبدالله ابن مسعود صاحب به غټېږي او دی ابو جهل لعین نه به د هغې سپېړې په مقابله کې غوږونه او پوزې پرې کوي. او یا کسان یا پنځه بندیان راوسته مدینې منورې ته، او بیا په مدینه منوره کې
چا فیصله وکړه چې دا خوشي کوي، چا به وی چې نه فدیه واخلي، چا وی قتل کوي. عمر فاروق صاحب راغی وی یا رسول الله زما پکې ترور زوی راغلی دی، زه خپل د ترور زوی مرداروم. نبی علیہ السلام ته وی ستا پکې تر عباس بندي دی، ته خپل تر وجنې. ابو بکر صدیق صاحب ته وی ستا پکې زوی عبدالرحمن بندي دی، ته خپل زوی وجنې. رسول الله مبارک د نور صحابه کرام را یو منله. مشهور صحابه کرامو فدیه واخلې، مسلمانان غریب دي، فدیه شروع شو. ابو بکر صدیق صاحب وی زرا عالم رسول الله مبارک مسجد نبوی کې ناس دی جاړي. ما ورته وی یا رسول الله بمتب کې ولی جاړي؟ وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی زمونږ استاد په فیصله رب ذوالجلال ډیر خفه دی. وی کچرته په مدینه منوره می عذاب راوسته ستا وجنه په نه راولم، که په مدینه منوره می عذاب راوسته ټول د مدینه خلک به می هلاک کړي، یو عمر فاروق به می خلاص کړي وي. تاسو ولې داسې فیصله کړې ده چې فدیه تینا واخلئ؟ هغې پورې به فدیه نه اخلئ حتی یسخن فی الارض، تر دې چې په ځمکه کې ضرب پرې باسئ. تاسو به دا داسې سرونه ټیکټ کړي چې بیا کافران مقابلې ته نه راتلې. فدیه شروع شوې وي، د هر چا نه فدیه اخیستل کېدې. د نبي علیه الصلاة والسلام تره عباس صاحب د رسول الله مبارک د عایشې بیبي د کوټې په خوا کې یو کوټه وه، په دې کې په زولانو تړلی و. ټوله شپه عباس صاحب انکي کول، رسول الله مبارک په کټ کې اوښته را اوښته. بیبي عایشه ورباندې پوه شوه